یو سړی هغه د هندوانو باغ کارلی د کتابونو لیکلي نو د زیاتې ګټې لالچ نو یو څو ورځې یې مخکې هغه هندوانې کټ کړې پته ورته ولګېده چې اوس سرې شوي دي نو دې کې دا خوږوالی چې راځي دا په د اخره کې راځي خوږوالي ته یې پرې نه ښودی غرض یې دا و چې مخکې خرڅې کم مارکیټ ته لا نه دي راغلي نو دا به راله قیمت وکړي نو هندوانې خو ټولې ډېرې ښې سرې وې مزېدارې خو هوښیار سړی و په خپل کار کې ماهر و نو یو بورډ یې جوړ کړ او په هغې یې ولیکل شوګر فري تربوز بس چې دی یې پې ولیکل خلکو وې دا خو ښه مزېدارې سري دي شوګر فري دي چا به وې زما د مور شوګر دی او چا به وې زما د پلار شوګر دی چا به مور لوړه او چا به پلار لوړه باغ یې په دغه چل باندې خرڅ کړ نو دې کتاب لیکلی دی وایي زمونږ مسلماني چې نن سبا ده دا شوګر فري ده مولوي صاحب دی مفتی صاحب دی یعنی هندوانه ښه سره ده علامه صاحب دی حاجی صاحب دی امیر صاحب دی بزرگ صاحب دی خو دې شوګر فري د ایمان حلاوت او خوږوالی امانتداري دیانتداري هغه د کې نشته نو دې ښه سور خو دا ده چې خوږوالی پکې نشته بې ایمانه د ایمان پکې نشته اصل سیز د ایمان خوږوالی دی چې تا کې د ایمان خوږوالی